ادارو کې او په دې وخت کې د استادانو او دغه شانتي د شيوخ او د شاګردانو د یو بل نه جدایي دا ډېر د تکلیف وي، ډېر د غم وي او ډېر د درد وي. ګورئ چې د سیدو دارالعلوم ټورنمنټ دارالاسلام یا سیدو شریف هغه طلبه کرام دي چې د دوره حدیث نه هغوی رخصتېږي، د خپلو استادانو نه په ژړا باندې او په انګولا باندې چې کوم دی رخصتېږي. دا تاسو ګورئ چې دا زمونږ د مدرسو کردار دی. الحمدلله زمونږ په مدارسو کې د خپلو بچو غونته کې د طلبه کرامو سره هغوی مینه لري. دا تاسو ګورئ چې که چېرته موږ سکولونو ته وګورو، کالجونو ته وګورو، نو په کالجونو کې هغوی چې رخصتېږي هغوی په څه طریقه باندې په ډانګونو باندې او دغه شان په ډانسونو باندې او په دستخطونو باندې څوک په یو بل باندې سیانې تویوي، څوک په یو بل باندې څه کوي، څوک په یو بل باندې څه کوي. لیکن الحمدلله زموږ په مدارسو کې د طلبه کرامو او د استادانو دغه شانتې د شیوخو د هغوی په خپل منځ کې دومره مینه وي، دومره محبت وي چې هغوی د برداشت نه بهر وي او هغوی دغه برداشت کولی نه شي چې هغوی بیا جاړي. الحمدلله دا زموږ د مدارسو کردار دی. دا تاسو ګورئ چې مونږ دنیا ته داسې قسمه خلق ورکو، دنیا دپاره مونږ داسې خلق تیارو. الحمدلله تاسو کتی شئ الله رب العالمین دی د دوی دا سفر په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي، او الله رب العالمین دی مزید دوی ته په دین باندې د عمل کولو او مزید دوی ته په دین باندې د چلیدو توفیق ورکړي. او الله رب العالمین دی دا اداره او څومره ادارې چې په پاکستان کې دي الله رب العالمین دی قائم او دائم ساتي. ګورئ جی الحمدلله یو طرف ته خوشحالي وي په دې اداره کې او خلق خوشحاليږي، خو بل طرف ته په دې ادارو کې او په دې وخت کې د استادانو او دغه شانتي د شيوخو او د شاګردانو د یو بل نه جدایي دا ډېر د تکلیف وي، ډېر د غم وي او ډېر د درد وي. په دې کې داسې طلبه کرام وي چې هغوی والد صاحب وفات شوی، مور وفات شي، غمونه راشي، خاندان کې غمونه راشي، په هغوی باندې ژړا نه وي. لیکن چې کله د خپلو استادانو نه جدا کېږي نو دا تکلیف دوی ته د مرګ نه هم سیوا وي او د مرګ نه زیات وي. الحمدلله دا زموږ د مدارسو کردار دی. دا تاسو کتلی شئ څومره فضلای کرام چې کوم دي
هم رفيقان درسوايا فهل خلق موسايا هم رفيقان درسوايا فهل خلق موسايا أو فهم خلق موسايا أو ضبط الأنباه بالسلام ستغنوا لأنه تغنوا لبن الشيطان إذا تغنوا أو ضاعت عظام فتغنوا